انسان د څنګه پته لګي چې زمانه الله خوشاله دی که زمانه الله ناراضه دی. سموي یو انسان وي زمانه الله ناراضه دی که زمانه الله راضي دی، دا به څنګه پته لګي ته؟ سوال جواب من تاسو کو د احادیث او جناب نبی کریم محمد عربی صلی الله علیه وسلم نه یو انسان دې سوال کوي چې زمانه الله راضي دی که زمانه الله ناراضه دی، ما ته به څنګه پته لګي؟ جواب دا دی که د انسان نه خپل والد سے خوشاله دی، د دې انسان نه الله هم سره خوشاله دی، او که د انسان نه خپل والد سے بابا خفه دی نه الله هم دې سره خفه دی. رضا الرب فی رضا الوالد، وی د الله کریم رضا او خوشحالی دا د والد سے په رضا کې ده، او د الله غضب او غصه دا د بابا په غضب او غصه کې ده. کستانه والد سے بابا خوشحاله دی نستانه الله خوشحاله دی، او کستانه بابا خفه دی او ستانه بابا ناراضه دی، ستانه الله سره ناراضه دی. نو انسان ته څنګه پته لګي زمان الله خوشحاله دی که خفه؟ کستانه والد سے خوشحال و راضی و نستانه الله راضی دی، کستانه والد سے خفا و نستانه الله سره خفا دی. دا جناب نبی کریم محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمائی چې الله کی خپل رضا د والد سے پر رضا کې ده، خپل خفګان د والد سے په خفګان کې ده. معاشره کې موږ نظر واچو موږ مور پلار ټول خپل مور پلار خپل پلار پکې چاته شخصي نخکاری او مور هم دغه شان دي. اکثر چې د پلار چې دی نو ډېر په سپک نظر کې دي شي معاشره کې والد صاحب. یو کس و نه هغه چېرته بهر ملک نه راغلی یورپ ملکونو کې ملک نه هغه ملګري مله راغلي دې ناستې والد صاحب محترمه چې دی هغه خو مشران خو اکثر ساده طبیعت والی وي. المؤمن غیر کریم الفاجر حق اللئیم او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم. والد صاحب د کور مخې ته لګیا دی وایي ساتل هغې ته ګیا بایا چې نو هغه ملګرو ته نه تپوس کړی دی وایي دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ مزدور دی. زمونږ څه دی؟ دا زمونږ مزدور یې و صحیح خبره کړې ده خو لیکن مزدور یې نه و. صحیح دی که مزدور یې و خبره ټیک ده خو لیکن مزدور یې نه و. څونه سپک نظر شرمېده پې که ووایم چې دا زما بابا دی نه بیا زما پسې زما دا ملګري څه کېږي خاندي، ځکه چې زه خو وي آی پي یم برانډډ یم زما دا بابا څه شی دی ساده طبیعت والا دی نه بیا به ما پسې خان چې د مړه ته وګوره بابا ته وګوره. معاشره کې مور او پلار ته رسپک کتی شي، والدینو ته ډېر رسپک کتی شي مور او پلار. نه کستانه الله خفه دی نستانه کستانه بابا خفه دی ستانه الله خفه دی، او کستانه بابا خوشحاله دی ستانه الله خوشحاله دی. صحیح ده که یو کس نو هغه چا ورته ویله که بابا خوشحاله ساته والد صاحب نو بابا خفه و ګیلې وکړه نورو مشرانو ته، هغې ورله خبره جوړه کړه بچو ته یې ولوې چې تاسو به هر یو کس بابا له ماهانه 5000 روپۍ ورکوئ. څومره؟ هر یو زوی به بابا له ماهانه 5000 روپۍ ورکوي. خبره وشوه یو میاشت به ولې پیسې ورکړې، درېیمه میاشت پس چې دی نو یو بچي ولې پیسې ورکړې 4500 روپۍ. ده ورته دا خو تا ماله 500 کمې راکړې. وایي واله څه مزدوري خو در سره پکې نه ده کړې، وایي واله مړه څه مزدوري خو در سره نه ده کړې، تا پکې ما سره څه کار کړی څه په تیارې پیسې دي واله. ډېر سپک کتې شي معاشره کې د مور او پلار ډېر زیات تقدس پې عمل کېږي. نه کستانه کوم الله خوشحالول غواړي مور او پلار خوشحاله کستانه به الله خوشحالي، او که الله خفه کول غواړي نه مور او پلار خفه کړه. معاشره کې زمونږ مور او پلار زمونږ ډېر زیات خفه دي درګړي او چې دی نو د بچو د لاسه ډېر زیات پریشانه په خفګان کې ډک مور او پلار دي. مور او پلار ته به سره چې دی نو انسانان نه ښکاري شرمېږي پې دا ورته سپک لګي وایي دا ساده دي وایي دي نه پېږي ذهن کار نه کوي دا لیوني دي او موږ هم برانډډ یو موږ وي آی پي نو مور او پلار ته سپک کتی شي. نو انسان ته به څنګه پته لګي زمانه الله خوشحاله دی
که د انسان نه مور او پلار خوشحاله دي الله ته نه خوشحاله دی او که مور پلار ته نه خفه دي الله ته نه څه دی خفه دا زه نه یم دا جناب نبی کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح ده کوشش وکړو انشاءالله چې خپل مور پلار څه کوم هغه زموږ نه خفه نه شي چې انشاءالله خوشحاله اوسو صحیح ده هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه